ځکه کې مو یو شی باندې ځان پیوند ده او دا ډیره ضروري ده. مو همیشه ذکر کوو چې پنجاب کې ډیره ترقي شوې ده. پنجاب کې چې دا هسپتالونه، پنجاب کې روډونه، پنجاب کې فیکټري، پنجاب کې چې دا خلک ډیر مخکې لاړل. بالکل هیڅ شک نشته. خو هغو کې مو کې یو فرق ده. هغو چې کله الیکشن راشي هغو ووټ ته ګوري، خپل کارکردګي ته سړي ته ګوري چې دنې موږ قوم او ملک ته څه خدمت کړی. چې کله هغه خدمت ته هغو ګوري هغې مطابق هغو ووټ استعمالوي اور هغې سره ووټ ورکوي اور ووټ ځي. مو خیبر پختونخوا کې نن تاسو الیکشن ته وګورو اور په پنجاب کې الیکشن ته وګورو. یو طرف ته نون لیگ ده او یو طرف ته اورې هغو مقابلې کې بله پارټي نشته په ټول پنجاب کې. دینې دوام چې دا تاسو لږ یو خبرې باندې ځان ډېر زیات پوه کوي. پنجاب کې ولې نون لیگ مقابلې کې څوک نه وي؟ که بیا مقابله کیږي نو تاندلي ډېر زور زبردستي چې نون لیگ ګورنمنټ ته څنګه واخلو. ولې چې هغو خدمت کوي. خدمت دلته هم کیږي کوارډ کې، خو بدقسمتي دا ده تاسو ټولو چې تاسو د خدمت والا سره ودارئ نه او پنجاب والا خدمت سره ودارئ. دې لپاره چې هغو ورسره وداري هغو ترقي ختمیږي نه، هغې ترقي سفر رواني او هغه مسلسل رواني. دا اول ځل پنجاب کې یو ګورنمنټ داسې راغلو چې زه تاسو په یوې خبرې پوه کړم چې هغې ټول پاکستان کې تباهي جوړه کړه. تاسو سوچ وکړو چې 30 کاله نه په پنجاب کې دی نون لیگ ګورنمنټ و او فیډرل ګورنمنټ کې به 2 کاله یا 3 کاله ګورنمنټ و، بیا به ختم شولو. خو پنجاب کې اور چې فیډرل ګورنمنټ کې نون لیگ راغلی وړه په 70 سال نه فوجیان راغلو، ډیکټیټران راغلو، یو ګورنمنټ بل ګورنمنټ، خو 70 سال کې وړو قیمت 1.5 روپۍ نه ده زیات شوی، په 80 کالو کې نه ده زیات شوی. اور بیا 15 کاله نور ګورنمنټ راغلو هغه د ځوانانو جوش سره اور هغې څه تباهي جوړه کړه چې 18 نه 2023 پورې مغه وړه چې 1.5 روپۍ و یو نیم سل نه پاسه وختلو. مطلب که 200 کاله پاکستان ګورنمنټ چلېدی نو دا راګراني نه راتله. تاسو مخکې پټرول 67 روپۍ کې و په 300 وختو، ډالر په 100 روپۍ و 300 ته وختو. ولې چې هغه خلک چې کوم د ملک سره مینه کوي، پنجاب خلک چې هغو خدمت ته ووټ ورکولو، اول ځل په بیمانې خدمت ووټ غلط خلکو ته ورکړل شو چې هغې نه پاکستان تباه او برباد شو. کوواټ کې هم خلکو خدمت کړی او چې چا نه ده کړی کوواټ خلک پنجاب خلک خدمت والا سره وفا کړی او کوواټ وال خدمت والا ته ووټ نه ده ورکړی. تاسو کوواټ والا خفه کېږو ما گورنر صاحب تاسو بچو مستقبل دپاره یونیورسټي بورډ هر څه جوړ کړو، تاسو دپاره یو فیوچر یې جوړ کړو، یو مستقبل بنیاد یې کېښو. پکار دا ده چې کله ریټایر شو الیکشن ته ودرېدو چې تاسو ټول قوم خپل کارونه پرېښی وی، هر څه مو پرېښی وی چې ګورنر صاحب الیکشن ته ولاړ ده چې مو هغه سره ودرېږو. هغه د مو بچو مستقبل کړی، مو تعلیم یې هغو ته ورکړی یونیورسټي والا، هغو هغې بعد روزګار ته ځي. خو تاسو کوواټ خلک هغه سره روانه وتو، هغه غریب په دا کور کې ګرځېدو. یو سړی ریټایر شو هغه خدمت وکړو، هغه به داسې جلسې کولې. دا د کوم ځای انصاف ده چې یو سړی مو خدمت هم وکړي، یو سړی تاسو ته جنګ هم وکړي، یو سړی تاسو ته فنډ هم راوړي او بیا الیکشن کې تاسو داسې راټولوي او تاسو ته تقریر کوي، بیا خپل کارونه ښیي. ما ته وایي په دا ټول کوواټ کې ولې ړانده دي چې دا رستره یونیورسټي ورته نشي کتلی، یا ولې دا ټول کوواټ کې دا ړانده دي چې د بچي ورې تعلیم کوي او دو ته پته نه لګي یا د مغزو کار یې نه کوي. چې کله ګورنر صاحب ودرېدو په کار خو دا وه چې ځوان و که کشر و که مشر و که هر سړی وی چې هغه ورته ولاړ وی، هغو په ووټ غوښتلی، په دروازې ټول ګرځېدلی چې دا سړی که بیا راشي اوس یې یونیورسټي راوسته دلې به انډسټري راته ولګوي، صوبې ته به ترقي ورکړي، امن به وکړي. خو نه، تاسو داسې کار ونه کړو. تاسو چې دا هغه سره هغه کار وکړو چې غریب د هغې بعد هغه صدمه برداشت نه کړه وفات شول. نو تاسو ځان سره سوچ خو وکړو که نه
چې تاسو کوم خلکو ته ووټونه ورکولو هغو تاسو سره څه کړي دي تاسو چې کله مو ووټ استعمال کړی ده تاسو ما ته وښایئ چې تاسو خدمت یې کړی او چې کوم سړي د تاسو خدمت په دغه کوواټ کې کړی هغو ته تاسو کله هم ووټ نه ده ورکړی نن زه تاسو مخکې ولاړ یم تېر ځل هم 5 کاله مخکې زه تاسو ته ولاړم او ګورنر صاحب هم ولاړو مو دواړو خدمت خپل خلکو ته چې مو ور نورو خلکو کې فرق وکړو مو دواړو یوه خبره وه هغه ویلو چې ما خدمت کړی ما ته ووټ راکو ما ویلو چې ما هم خدمت کړی ما ته هم ووټ راکو ما هم دغه په کورونو خلک راټولولو هغه هم په کورونو راټولولو ما سیپې کروډونه خوشحالګړ که پرېږدو که تاسو کوواټ والا ته هېڅ هم نه شو کتی دا یو ریلوې خو درته کتی شوه که نه په دې کې خو پنډۍ اسلام آباد ته ځو که نه دا خو درته کتی شو که نه دې کې خو څو که نه بچي مو سي هر څه سي ځوانان او کشران سي خو دا هم تاسو ته نه شوه کتی ړونده شول ټول سیپې کروډونه دي ړونده شو خوشحالګړ پل ته ړوند شو ګرلز یونیورسټي مې منظوره کړه پیسې درته راغلې جوړه مو نه کړه هغې کې ړانده شولو ګیس هغه کار چې نن تاسو بیا ورته پښیمانه تاسو کورونو کې ګیس نه راځي که ما اوس وچلېږي قسم ده ستا پایپ هم درنه کوز کوم دغه ګیس چې نن نه راځي درته دا ټول کوواټ کې 50 کلو ته ما ګیس کارونه وکړو نه د کوواټ کې ډېرې نشته چې زه لاړ یم تاسو ما ته وښایئ 10 کاله تاسو MNA پیګان او منسټران تېر ځل 2 فیډرل منسټران 2 صوبایي منسټران 10 کاله د منسټرانو وښایو که چا یو کلي ته ګیس کړی ما سوای ما زه به اوس الیکشن نه دستبردار بیا دا هم تاسو ټولو ته پاته وه چې دا ګیس سکیمونه چې ما کولو ما دا نه دي کتلي چې دا د PTI والا ده دا د GUI والا ده دا د نون لیک والا ده نه بس د الله مخلوق ده ما قوم ده د کوواټ خلق دي نه مې دا کتلي چې افریدی ده نه مې دا کتلي چې خټک ده نه مې دا کتلي چې مومن ده نه مې دا کتلي چې دا بنګش ده کوم پله چې ګیس و بولو مې اور دا مې هم نه دي کړي دا کار مې هم نه ده کړی چې ده کلي کې ده ته ولګوه ده ته ما لګوه د کلي والا ما ته ووټ نه دی راکړی د کلي ته دغه خلق نه ولې دا ما کار نه ده د ما کار ده د قوم خدمت کول د ما کار ده چې هر کور ته هر خور ته مې ګیس ورسوم هر مشرانو کشرانو ته ګیس او دا ګیس کار تسلسل سره روان و دا ویسارېدو نه یو کلي ته مې به کولو بل کلي ته مې کولو بل کلي ته مې ګیس آخر ممازو کلو ته ورسېدم ممازي کلي ته آجي کې تاسو ګوهر صاحب شهریار صاحب چې 10 کاله تاسو MNA جوړ کړی ده ضیا صاحب تاسو ټول چې څوره خلک کوواټ خلکو منتخب کړي 2 کلو ته 2 کورونو ته ما ګیس لګولی دې څوک انکار نشي کوی یو سړی نشي کوی تاسو اوس چې څوره خلک هم الیکشن ته ولاړ دي هغو ته ما ګیس لګولی که PK 91 نه ولاړ دي که PK 90 نه ولاړ دي که PN نه ولاړ دي صوبایي دي که قومي اسمبلي ممبران دي ما ورته ګیس رسولی ده که په 91 کې ده جرمې کې سړی ولاړ ده هغه کلي ته ما ګیس لګولی که بهادرکوټ نه څوک ولاړ ده 90 کې هغه کلي ته ما ګیس لګولی الله بندګانو تاسو غواړو څه زه په دا شپو ګرځم سبۍ راوځم تاسو ته جلسې کوم ولې تاسو ته دا سوچ او فکر نشته تاسو ته دا سوچ نشته چې دا بچي دي دغه مو تباه کړو 10-15 کاله پاکستان مو تباه کړو راشي چې دته راووځو راشي چې دا ووټ وکړو 8 تاریخ به بیا رانه تېر شي بیا به زنده‌باد مرده‌باد لاړ شي بیا به دغه بچي تباه او برباد شي یو کار 10 کالو کې ډېر زیات شوی کوواټ کې او ډېر زیات شوی اور افسوس هغه د آیس اور کوک کاروبار زیات شوی په 10 کالو داسې کلی نشته چې هغې کې دا کاروبار نه کېږي داسې علاقه نشته چې هغې کې دا کاروبار نه کېږي او په دې کې هم خلک انقلاب راولي واه 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 انقلاب راغلی دی آیس او کوک ولا پورا خیبر پختونخوا کې شروع ده دا انقلاب خو انشاءالله تعالی که خدای منتخب کړم اور صحت مې اور ژوند مې و په ده کوواټ کې به څوک مانه آیس او کاروبار ونه کړي کوک کاروبار هر څومره مضبوط وي
هر څوره پولیس سره لیندین وي هر څوره ستر سرمایه‌دار وي دا کار رانه نشي کوی زما بچو دا مستقبل به نه تباه کېږي خو زه تاسو سره چې دا سختې خبرې کوم دا وجه دا ده چې زه نه پوهېږم زه په ستړی شوم په خدمت کولو باندې چې زه تاسو ته وایم چې تاسو به کله راوځو خپل حق دپاره کله به تاسو پوښتنه کوو ګیس کار باندې سټې شوه تاسو راونه وتو بجلي کار باندې در باندې سټې شوه راونه وتو تاسو جوماتونو سولرایزیشن مې وکړو تاسو سټې شوه تاسو راونه وتلو تاسو اوبو باندې سټې شوه تاسو راونه وتو اور سټې څوک اخلي ماشاءالله ماشاءالله سټې هغه خلک اخلي چې کوم تاسو منتخب کوو کمال وګورئ امیری صاحب تاسو منتخب کړو سټیګانې دې ټول پی ټی آی والا کس دی اور اوس یو د لاچې نه د لاچې کې د سکرو اوبه نشته سوډل یو کوزل کې سکرو اوبه نشته ما ته پیسې راغلي سی ایس آر فنډ والا ما چې کله وکړو چې ور سکرو اوبه نشته ما ټولې فنډ ورته وکړو چې د خلکو ته سکرو اوبه ورشي مغزي پی ټی آی ناظم د مغزي تحصیل لازم هغه پیسې واخسته چې نه لاچې کې د خلک د تندو مړ شي خدا به نه کوي